السلام علیکم زما خوږو کتونکو زه نن تاسو سره د مولو یو ریسیپي شیر کوم. ډیر اسان ریسیپي دی. بعضې خلک د مولې د بین د لاسه کچا نشي خوړی، نو ما تاسو سره په دې وجه د دې ریسیپي شیر کړه او ډیر اسانه طریقه ده. تاسو زما ویډیو اینډ پورې وګورئ. اوس راځو تیارولو طرف ته. نو 3 عدد مولې ما واخیستې او ما صفا ووینځلې، دې نه ما چلکه جدا کړه او دا ما په وړوکي پیسونو کې کټ کړې او صفا مې کېښودې. دې دپاره به مونږ ته د قیمې د ګرینډر ضرورت دي، او که چا سره هغه موجود ني په کور کې، نو په هر کچن کې دا ګمله موجود دی او دې سره مونږ دا چورې کولی شو. دا طریقه ما ستاسو د اسانتیا لپاره تاسو ته وښوده. ضروري نه ده که چا سره کور کې ماشین موجود وي نو هغه ماشین سره د مولو چوړه تاسو جوړولی شئ. ما هم ماشین سره جوړه کړه، خو دا طریقه ما تاسو ته صرف ستاسو د اسانتیا لپاره وښوده. د ریسیپي لپاره به زه اوس په دې پین کې 3 چمچې آیل واچوم، او کله چې دا آیل ښه ګرم شي نو دې کې به زه سالن مساله یعنی مکس مساله چې ورته ویلی شي 1 چمچ په میلاو کړم او دا به زه ښه طریقې سره حل کړم. دې کې به زه بیا د مولو نه چې کومه چوره مونږ جوړه کړې ده هغه به پکې مکس کړم. د مولو په دې ریسیپي کې تاسو قیمه هم استعمالولی شئ. ما خو تاسو ته د قیمې نه بغیر چلو خو بعضې خلک قیمه غوښه نه خوښوي، نو په دې وجه ما تاسو سره د دې ساده ریسیپي شیر کړه. دې کې موږ ته ضرورت دي د اوږې او د مرچکې. ما حسب ضرورت خپل سور مرچکې او اوږه واچول. تاسو هم حسب ضرورت اچولی شئ او که نه وي نو 2 چمچې د دې لپاره کافي دي. مالګه به مونږه حسب ضرورت اچو چې څومره مونږ ته پکار وي. پسې به مونږ چوله تیزه نه لګوو، په درمیاني چوله باندې به دا مونږ پخوو. دې باندې به اوس مونږ 3-4 منټو دپاره ډکن بند کړو. 4 منټه بعد ډکن ما کلو کړو، نو تاسو وګورئ مولې په اوچېدو دي او دې خپلې اوبه جذب کړي دي. نو دا به مونږ یو 2-3 منټو دپاره دې طریقې سره حل کړو او دې نه بعد به مونږ په دې باندې بیا یو 2 منټو دپاره ډکن بند کړو. اوس د دې نه ما ډکن کلو کړو، نو الحمدلله زمونږ د مولو ریسیپي ډېر مزیدار تیاره شوه او تاسو یې ضرور ټرای کړئ. که ستاسو زما ویډیو خوښه شوې وي زما ویډیو لایک کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن پریس کړئ چې تاسو ته زما روان نوې ویډیو زر ملاویږي.